تلهف او تعصب ما تحصل کې دور مخلوق وای کنه دا سبق موږ ته بعض علما د جزان او بس ډېر مشکل کې دغه چې هغه غیر نشته هغه موږ ته دا وایي چې خدای پاره موږ ته دا کوي اوس دلته موږ څوک څه نشته چې دا دغه کې نو بس هیڅ کار وکړو چې دې شي نو کار وکړو صحیح شو چې حواله کې ها چې حواله کې دلته قسم مزه ما په خپل ورځ د سماسو ټک ورته وګورم اوس مخې ته لاړ شئ جی تلهف تعصب بل زګړه ها ها اوس مخې ته لاړ شئ وسميتها ما نوم کې خودچا د دې فوائد هاذ من صحیح صحیح مرجع وکړو اچھا دې فواید ما نوم کې خودچا د دې فوائد سلام کې خو الفوائد الزيادة بالفوائد الزيادية الفوائد زیادیه تك شو وس بس يا قرا يا بس دوه قسمه ده یا یو یا تا نسبتیه ده یو یا تا کوم یو مصدریه ده صدا یا تاسو لو انت ذکر الفوائد الزيادية فقط ضیاء الدین وکنه نو د دې فواید نسبت چاته کړل زیاته کړل چاته کړل زیاته کړل وشي تغزویتا چې نو مې کې هو چې دا زوی تر عمره او دا قابل زوی او حاجی پوهیږي به نو دا تغیر کړل او دا کتاب دا نو مې کې هو چې ماغه ته نسبت فواید څه ها زیایي اوس په دې کې په خبره تاسو په زیایي کو یو دا ته وایم چې د دنوم ضیاء الدین سو ضیاء الدین دا راته وایا په مضاف الیه کې خلق دا یا نسبتیه د مضاف سره لګي د مضاف الیه ګوره عبد الله ابن الزبیر کې اصل کې د ابن زبیر جنگونو د ډېر سخت جنگونو ژوندۍ تیر کړل د دې شکم مرګري وغه د زبیریان سبب زبیر نو په ابن زبیر کې مضاف څوک دی مضاف نه څوک دی نو چا نسبت چاته یا نسبت دې چا سره وره مضاف سره مضاف نه سره او دلته چا سره دی مضاف ولې تاسو پوښتنه یو دا تم چې یا نسبتیه دښ لګي یا نسبتیه وایسه ګوره یو یا نسبتیه ده یو یا صدا مصدریه ده نو مصدر د جوړولو لپاره یو شی ته مصدر جوړه یا سره سم مصدری وره وشه اوري عرفه څه ته وره وشه په دالي په چا باندې په فاعلیت باندې په چا باندې فاعلیت دلته یا تا کومه مصدریه دې زوی یا مصدریه اوري یا صدا مصدریه او یو یا او تا کومه ده یا نسبتیه ګوره اصل کې منګول شو چې یا نسبتیه ولګي سواتیون کې یا کومه وره نسبتیه دا نسبت ده چې ګرځین ملحوق به خپل په چا پورې چې د دې د په وشیره هغه پوښي نو هغه ګرځي مضاف الیه د لفظ د منصوبون په واسطه د اله سره دا هغه یا تا ده ګرځي ملحوق به خپل مضاف الیه د لپاره د لفظ د منصوبون په واسطه د اله سره استل شو څه وو وای نو څه ملحوق به بالصوت تخرج دقوق تقدر زي صوت ملحوق به هي التاء التي هي الياء والتاء التي تجعل الملحوق الذي التحق هذه الياء به جدا يا بچاپوري لګیدل دا هغه څه ګرځي مضاف الیه د پاره د لفظ د منصوبون سواتین معنا مسکو منصوب الى سوا منصوب الى سوا چې کله تاوي سړي وي منصوب الى سوا چې کله تاوي منصوب الى سواتي
منسوب الى سواد دائما هذا نو د دې یې هغه د چا پر لګیدل سواد پر هغه په دې ترجمه کې بیا څه شو مضاف الیه نه شو څوک مضاف شو منصوب او دا بالذات مضاف شو په واسطه د اله سره چې ګرځي ملحوق به خپل مضاف الیه در په لفظ د منصوبون په واسطه د چا سره اله سره دې ته یا سو او یو یا تا اسی مصدریه طبعا تردن للباغ چې هغه ګرځي ملحوق به خپل خبر د پاره د کون محذوفه سره د اسم محذوفه لکه فاعلیه اوس فاعل مصدر نه دی کنه اوس د دې مصدر جوړوم هغه وصف چې په فاعل کې پروت دی چې فاعلیت دی چې سره دا کوم یا تا دا اوس مصدریه ده چې ګرځي د دې ترجمه کوم كون الشيء فاعلا كون الشيء فاعل چې ګرځي ملحوق به د فاعل دا خبر د پاره د کون دا خبر نه د کون دا کون اسم او خبر غواړي کنه وایي نو ګرځي هغه څوک چې دا د چا سره لګیدل هغه خبر ګرځي د پاره د کون محذوفه سره د چانه اسم محذوف دغه ځای د یا نسبتیه او یا مصدر بل جدا کوي هغه څه ګرځي ها مضاف الیه د پاره د لفظ د منصوبون په دا ګرځي خبر د پاره د کون محذوفه سره د چانه حتی سوال څه کړو وختي چې دا چا سره لګي مضاف الیه سره مونږ ته خو د کتابونو نه معلومیږي د زبیریو نه معلومیږي چې دا چا سره لګي مضاف الیه سره د چا سره لګي مضاف سره تاسو به وتوایي یاد ساته په کار دا چې د اول سره ولګي د چا سره اول سره او اول حقدار د اولیت د وجه نه دی چې هم د دې سره ولګي او کله کله موږ دا چا سره لګو مضاف الیه چې د مضاف الیه سره لګو نو مجبورای نه لګو که چېرته مقصود څوک هم هغه نو بیا به دا سره لګو که مقصود هغه نو بیا مطلقاً من مضاف او مقصود هغه څوک او البته چونکه زبیر ابنیت خو بار چا کې دی خو زبیریت بار چا کې نو البته اصل نه حاصل دي څوک چې زبیر دې یعنی زبیر ګورو او دلته ما ته وې چې دا غرض نو ګور چا سره لګي مضاف دلته دا غرض نشته نو په ځان په دین کې غرض دی کو په زیا کې غرض دی زیا کې ها پوه شئ کنه اصل کې دته د ضیاءالدین ولې ویل شي چې خدای په دین کې دین د چا دین جوړیږي بني ادم چې د دین کېږي اوس کېږي دین خو د چا نه خو زیاده دین جوړیږي زیاده چا د دین جوړیږي د دین رڼا شي لکه دې چې مطلب د دومره دین زده کی چې هر چا د دین خی لکه څنګه چې د بجلی نه او د برق نه رڼا رسی نو د دنه خلکو ته هم دغه رڼا رسی او کوم رڼا رسی د دین ده په غرض دلته چې کوم څه د دې وجنه ته په ما اصل باندې راغی البته به وجه وي چې ولې د مضاف الیه سره راغی البته کله غرض سو نه پوره کېدو مګر د چانه د مضاف الیه نه نو دا غیر سره ولګوا کنه نو د چا سره لګوا مطلقاً دا ول سره لګوا او ما اعتراض مکوه پوه ما سم کار کړ الکه دا نوم دی دله د کتاب له فواید زیایي نوم کې خو او د زیاته نسبت کو ولې د خپل زیاته ولې نسبت کو تاسو ته نه کوم وی لانه لهذا الجمع زما دا بچي د دې جمع لپاره د چا لپاره جمع د مسائل د نحوی پوه او دا نقطه د کافیه ده پوه د دې جمع لپاره والتألیف او د چا لپاره د دې تألیف لپاره تألیف خاص ده او جمع عام سره جمع عام ما جمع کول وجمع فأوحى وجمع نو جمع سماره جمع کو هر شي چې بار ځای استعمالي او تألیف چې کوم د استعمالي کې چا دي هغه مسائل راغونډول څو چې دیو بل سره مناسبتي داسې مسائل په یو کتاب کې راوندي ته سوې او لغتا نفسي تألیف شي کنه په دوه شزونو کې الفت پیدا کول تألیف څه ته وایي ها او په اصطلاح کې تألیف څه ته وایي ها تصنیف دوه یو معنا څه معنا ها دغه مسائل په یو مجموعه جوړول چې دا غي مسائل د یو بل سره صحیح مناسبت دي اوس یو به د صرف مسلې او بل به د نحوي مسلې او بل به د منطق مسلې نو دا بیا تألیف شي دغه دی بل سره مناسبت شته او نو مسائل د چا د صرف جدا براون کې دا شو ده نو ذکر د خاص شو بعد العام لانه لهذا الجمع والتأليف كالعله الغائبه عشان ده شو علة الغائب واستاسو علة غائب پیجنې ورته الجانا
سلو قسم علل دي سو قسمه یو علت فاعل ده چې دا غنه صدور د فعل دا غنه سي صدور لکه کرسی چې جوړي سوق نه جار نو دا فاعل چې کوم ده دا نه جار ده علت څه ده فاعل الذي يصدر منه الفعل او یو چې کوم ده نو سو یو چې کوم ده هغه علت او یو علت غایره ابرستو راځي علت په دې منځ کې بیا یو علت مادي ده او یو علت سوري ده څو قسمه علت دي علت مادي ده ما يكون الشيء منه بالفعل لا بالقوه چې دا غینه شی بالقوه جوړیږي چې دا غینه به دا شی وجود ته راځي بالقوه لکه هغه لرګي چې د چا نه دا کرسي جوړیږي نو دې کې د دې نه دا شی بالقوه نه یعنی په دې کې دا قوت شته چې دا لرګي سم کې کار پکې وشي نو کرسي به جوړ شي نو دا نفس لرګي دا څه شو علت مادي شو او بیا چې کوم ده علت سوري سوی ما يكون به الشيء بالفعل چې دا غینه شی سي بالفعل هغه چې دا صورت قضایی دا وضع قضایی ولا نجار ورکی او د په کارو کی او د یو بل سره ټوکړي بیا پیوس کی او التصاق دا د یو بل سره راشي او شی مرکب شي او جوړ شي دې ته سوی څه شی مرګره شو دا صورت مرګره شو چې سره دا ماده سره نو شی دا غینه څه شو بالفعل شو چې دا غینه د شی وجود بالفعل دې ته سوی دا مثلا رساله د چا د ابن سینا یو کتاب یو رساله هغه رسائل لیکلي او مختلف موضوعات لیکلي نو دا پای کې دا خبره شته ٹھیک شو او بیا که تاسو چرته لیدا نو دا دغه نه پوښې په د سلم مولا حسن نه د دې په دې سر کې الته د علتونو باسي کړل سبحانه ما زم شانو دلته لاندې ګوره په دغه ځای کې لاندې په دې حاشیه کې د سلور عللونو خسته تعریفونه کړلي په حاشیه کې ښه پوښې به نو بیا وګورئ ځان پوښې او که هغه د حاشیې نه تاسو نقل وباسئ زه به د هغې نقل تاسو درکړم ابن سینا د کتابونو خو ځان یې فوټسټیټ بیا وباسئ صحیح شو پوهېږې به چې دا ایران نه پوښې یو عالمو په ایران کې سبقونه ویلو په منطق کې ځکه چې په ایران کې ډېر سخت منطقیان دي وقوم كم منطق هلته كتاب المنطق كتاب المنطق باندې لیکل شوی دی دومره تفصیل سره دی عقل باندې وخوځي نو دا شیګان ډېر سخت منطقیان دي نو دې ته لو هلته منطق زده کوو دوه کسان تللي نو هغه یو بیا هلته هغوی په سنیت په نوم باندې ووژئ مړی کړو پوه شو عبدالمجید نوم او یو چې کوم دی هغه دلته اوس هم شته دلته به راشي هغه د هغه ځان سره ډېر کتابونه راوړي وو هغه ځینه بیا دی هم څه وخت جیل تېر کړی خو بهرحال بیا آزاد شو کتابونه یې راوړو دا د ابن سینا او د منطق اعلی کتابونه دي او دا چې کوم دی نو بس څه کار دی چې اوس خو څوک د دې ځای نشته او ما نه ځای کېږي نو ما نه یې راوړو یو کارټن پکې دا دی بیا را جدا کړو که نه پوه شوې پکې ناشنا کتابونه یو پکې دا کتاب دی صحیح شو نو ما تاسو څه ووایي اوس تا تپوس کومه دې ته ووایي چې دا عین علت غایي نه دی څه نه دی او د علت غایي تعریف دا دی علت غایي قفل شو من ده هغه هغه دی چې باعث په شی باندې او مرتبي په هغه باندې او تصورا مقدمي او تحققا متأخر وي ذلك سمو باعث په شی باندې مرتبي بیا په هغه باندې په تصور کې مخکې وي او تحقق وروسته لکه استل په کرسي لکه څو دا څه دي دا تا نه تاسو کومه دا کیناستل کو غرض نه وي نو موږ به دا کرسي جوړ کړو او بیا مرتب په دغه کیناستلې کنه چې باعث په فعل باندې مرتب پاغم او صحیح په تصور کې مخکې وي په تصور کې صحیح مخکې وي په تصور کې دا کیناستل مخکې نه او په تحقق کې مخکې کېدې شي چې جوړ نه وسم کېږي اوس ما ته ګوره دې زوی ته تا نسبت ولې وکړو ځکه چې دا په شان د علت غایي دی څه په شان د عین علت غایي ځکه نه دی چې تصورا د هم مخکې دی او تحققا هم مخکې دی دا زوی د کتاب نه مخکې پیدا شوی نه پیدا شوی لوی سړی او جید د کتاب لیکو نو تحققا متأخر عین علت غایي کېدی شي نو څه شو په شان د علت غایي دی په څه خبره کې په شان د علت غایي دی اصل کې عین علت غایي تعلم دا دی عین د غایي څوک دی تعلم دا عین علت غایي ځکه دا تعلم وکړي
په تصور کې مخکې و ته چې دا کتاب جوړاو چې زما دا زوی به زده کړي نو دا په تصور کې مخکې ودرېدو او په تحقق کې به ګڼي رستو نو هغه عین علت غیر څوک دی تعلم ذلك الابن هر چې دی خود ابن دا څه دی دا علت غیر کې دی شي ولې د وجه د تقدم نه د تحققا هم نو دی نشو نو دی په شان دا غیر شو څه شو ولې دا غیر په شان شو ځکه چې دا غیر د پاره کار کیږي او دوم داغه د پاره دا کار چې دی زده کی لانه نفعه الله بها خدای دې نفع ورکړي هو دته بها په دې فواید سره چا سره دا دعا ده چې څوک دا کتاب په دې شرط چې د تم د دوی مته کړو هلا اسو چې مورابه او دوی مته کړو څو غوړوي څنګه چې کوم خلک کم ځای کړی نو غوړوي نو موږ نه موږ شروع کړو اوی بالکل نه مضمون نو موږ سوي موږ ابتداء نه انتها کړو ان شاء الله ودا ته موږ ګران کتاب دی چې دا دومره پند دی دا موږ د شپې بیا وایو ان شاء الله موږ د ورځې هم د شپې وایو دا ما خام درستو کینو دا بیا وایو بس دې ته کینو چې صفه چې د څه کېږي حرکت به څنګه به او تاسو معرفت الکافیه به تاسو ګورئ زه به هم ګورم هغه به مشاړه او عربي به زده کوئ که د چا سره ما د اردو کتاب ولید یا د پښتو کتاب ولید نو زه پوه شم دی پوه شم سره به تاڼې کوي ځکه چې اورې نو خدای پاک ته نفع ورکړي هو دته بها وسائر المبتدئين او چاته چې څوک په دې کې ابتدا کوي او من اصحاب التحصیل خدا د هر کس او ناکس کار نه دی چې څوک اصحاب د چای تحصیل اصحاب د تحصیل اوس کشته خوشه وما توفیقی الا بالله او زما توفیق نه دی مگر بس اورې توفیق زما صرف د الله نه دی تغوی چې نه کدا اصل کتاب دې ټیم کوي د مخکې د سموي ته ما د ذکر کوم نظم ته د ځان ته نسبت کو او بیا سموي د ځان ته نسبت کو دا وی وما توفيقي الا توفيق صدوي ها توجيه الاسباب نحو چې دا اسباب پر کول دا به چاري صرف د الله نه کوي صرف زما عزم او قصد نه کوي دی نور به الله را پر کوي او هو حسبي ونعم او هغه زما د پاره چې کم دی سره باندې کوم څه تاخذ کار نو ها شته حاجی اساسا دلته دا تاسو کو چې دا نعم الوکیل دا هدف دی په هو حسبي کدا هدف دی یوازې حسبي کدا هدف کې په دې حسبي باندې راي عتب دا جملې عتب راي د جملې په مفرد باندې عتب د جملې په مفرد سره ناروا او عتب کې په هو حسبي پر جمله باندې بیا عطف راغی د چا عطف د جملې انشائیه راغی ځکه دا نعم الوکیل جمله انشائیه ده وحسبي د مبتدا او خبر جمله خبریه او یاد ساته یو شی چې په یو شی باندې عطف کې دا غو چې کم دین یو بل نه بغیر یو بل سره به تعلقي یو بل سره څو او هغه جمله او مفرد یو بل سره بالکل قسیم او مقابل دي دغه عطف هم صحیح نه ده او په عطف کې په هو حسبي باندې دا جمله خبریه ده او اوري دا جمله خبریه جمله انشائیه یو بل سره مقابل دي نو دې کې یو بل سره مناسبت دا تفصیل جایز نه دی ٹھیک شو د دې جوابونه کړی شي یا زدا عطف کوم بچا باندې یا عطف کوم پر حسبی باندې بچا باندې عطف کوم او حسبی سره دا مفرد دی جی دا نعم الوکیل چې کله په حسبی باندې عطف شو اگر چې دا سره جمله ده خدا چون کې دا تاسو په تر حسبی خبر ده کنه ته هو ده او دا چې عطف شو دا جمله کله جمله چې په چا باندې عطف شي او دا غیشي د لپاره اعراب وي حسبي د لپاره اعراب رفع نه ولې خبر نه ده او خبر سي مرفوع نه نو دې د لپاره دا جمله لها محل من الاعراب شو دا جمله مبني نشوه سره شو د دې لپاره زای مبني خدا خو په مبني کې اعراب کم وي محلي دا هغه جمله ده اس زید قائم کې دا جمله ده او مبني هم ده خو دې پر محل د اعراب نشته او ځینې مبني داسې وي چې هغه لپاره اعراب محلي وي نو دې لپاره کوم اعراب شو ولې محلي وي دا خبر نه ده چې دا چې عطف شو په حسبي باندې حسبي خبر ده دا جمله خبر نشو وای کنه چې دا خبر شو او په هر خبر کې صحیح اعراب او اعراب لفظا او تقديرا خو ځکه نشي کېدای چې جمله ده نو کوم اعراب پکې راغلی محلي
او کومه جمله چې لها محل من اعرابي هغه په حکم د مفرد کې نو هغه مفرد دی دا مفرد ولې هغه مفرد شو دا مفرد دا خو دا هغه مفرد حقیقتا شو او دا مفرد حکمی شو یا ویما ګوره چې زه دا عطف کوم په چا باندې په دې هو حذف په چا او هغه سره هغه جمله خبریه ده هغه سره ته دا جمله انشائیه ده جی هغه هم جمله انشائیه ده سره زه غرض دا د هو حذفینه خبر ورکول لي چې الله تعالی کافی دی کته ستا غرض درې چې الله زما د پر کافی شه کافی شه نو هغه اگر چې خبر جمله خبریه صورتن ده هغه دعا ده او دعا د قبيله د چانه د طلب ده او طلبونه ټول جملې انشائیه نو اگر چې هغه صورتن جمله خبریه ده خو معنا جمله څه ده دا انشائیه ده هم انشائیه ده یا دا وایم چې هغه جمله څه ده هغه جمله خبریه ده نو دا هم جمله خبریه ده دا څه ده څنګه جمله یې تعجب خو د انشاءات نه ده ویجی دا دلته کې په تقدیر د هو سره ده هو او هو مبتدا شو او نیم الوکیل خبر شو دا نیم الوکیل خبر څنګه ګرځي دا چې خبر ګرځي نو دا چونکې دا انشاء ده ما پرون تاسو وی چې حال هم نشي جوړېدای کوم ځای کې جی هغه کوم ځای کې ما شانو کې هغه حال جوړېدو ولې نه جوړېدو او ما په خبر کې حمل نو خبر کې حمل فعل علامه حمل پکې بزلال او دلته ښکارا حمل له خبر نه ګرځول نو چې خبرې ګرځي نو انشاء شرط د چا لپاره په چا هم لیدې شي بيجي دا په تقدیر د چا سره دی او یعنی هو مقول في حقه سو دا في حقه نعم الوكيل دا نعم الوكيل دلته مقولون نو باسو هو مبتدا شو اغم جمله خبريه شو او دام جمله او جمله خبريه صحیح شو ها حمل هم صحیح شو بعد د تقدیر د چا نه مقول سو جواب نه درې سورم جواب دا وکا چې هغه د نعم الوكيل ز په هو د حسبي معنی خدا د قبيله د عتب د قصې په قصې عتب د چا او عتب د قصې په قصې دي ته وي چې عتب د مضمون د جملې په مضمون د جملې باندې وکړي او هغه کې د انشائیت او د خبریت بالکل لحاظ نه نو هغه د څه واغسته چې پای کې د چا نشته هغه کې د خبریت لحاظ نشته او په دې کې د چا بلکې صرف د مضمون باندې دې ته وایي عتب د چا یو قصې په قصې او عتب چې د قصې په قصې شي نو بیا کم شي چې رکاوټ ګرځي دا هدف نه هغه دلته انشائیت دا رکاوټو الته خبریت رکاوټو ځکه دا دې په اړه کې ورسره ټکراو هغه کم شي چې د ټکر ذریعہ واته ما ختم ځکه ما څوک او عتب د قصې چې مضمون د جملې من عتب شي او لحاظ د خبریت انشائیت پورته شي هغه څه شو کم شي چې رکاوټ ګرځي دا هغه لحاظ ما پورته کو چې پورته کو کم شي چې سبب د پاره د ادبي صحت د عتب هغه سبب ختم شو